الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت قرآن پاک کے فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستا سنارینو کی دا چاپلار هم نده، دا چاپلار نده. دم یو تفصیلی یو مسئلہ دا حالان کے یو رسول او نبی دا د امت پلار وی، خو زمون اسانه اصطلاح کی پدی طریقې سره لکه یو وی نسبی، لکه نسبی پلار چې دا د پلان کی د نسب په اعتبار سره، او یو وی روحانی پلار. نو دلته چې کوم انکار الله رب العزت فرمایلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو په نارینو کې د چا پلار هم نه دی، په اعتبار د نسبی سره دی، په اعتبار د نسب. نور رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ټول امت پلار دی، د ټول امت. لکه موږ څنګه وایو چې لکه دام ستا پلار دی، دام ستا پلار دی، استاد ستا پلار نه وایي. نو یو نسبی پلار وي او یو روحانی پلار وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ روحانی په اعتبار رسول او نبی دا زمونږ پلار دی، خو نسبی پلار دا چا نو، بلکې کم اولاد چې نسبی الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نارینه او کنه کم ورکړي واغه ته الله رب العزت اخسته. الله فرمای ولکن رسول الله وخاتم النبیین، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دی او په انبیاء کې آخري نبی دی، انبیاء کې آخري نبی دی. او الله رب العزت تا د هر یو شی علم. آدم علیه السلام دا اولنې نبی دی، او ټول نه آخري نبی څوک دی؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله رب العزت دا نبوت دروازه سکړه دا بند کړه دا، بس بل نبی دنیا ته راتګ ولا نشتا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای، صوبان رضی الله عنه روایت ته چې زما په امت کې با دیر شو پورې کسان دا سروزی زمانہ پس دیر شو کسانو پوری بدا سے روزی او دی بداوی چې مونږه اخیری نبی او یو بوي چې مزاخری نبی ام بل وای زاخری نبی ام. خو یاد ساتي
اے اخیری نبی زیم او زمانہ پس بل هیڅوک نبی نشته. بیا وره صوبان رضی الله روایت ته فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما په امت کې به دیش داسې کسان راځي چې هغه به دا خبره کوي چې زه نبی یم، خو یاد ساتئ زه اخیری نبی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه اخیری نبی یم، زمانہ پس بل نبی دنیا ته راتګ والا نشتا، بل څوک نشتا. په دې باندې خپل ایمان تاسو ساتئ. انس ابن مالک رضی الله عنه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا رسالت او نبوت بس دا په ما باندې ختم شوه. رسالت او نبوت دا په ما باندې شوه دي، بس سټاپ شوه دي، ختم شوه. زمانہ پس نسوک نبی شتا او نسوک رسول شتا. او ابو عبابه باهری رضی الله عنه د پیغمبر علی السلام نه نقل کړي، پیغمبر علی السلام او فرمایل چې زه اخیری نبی یم او تاسو اخیری امت یې. زه اخیری نبی یم او تاسو اخیری امت یې. نو څه مطلب چې پیغمبر علی السلام نه پس بل نبی دنیا ته راتګ والا نشته او دا امت هم اخیری ده. چې امت اخیری شنو نبی ما اخیری شو، بل نبی نشته. زکه چې قبل امت راتله نو بل نبی به ورته راتله. نو لہذا پیغمبر علیہ السلام سے فرمایي چې زه اخیری نبی یم، زمانہ پس بل نبی نشته او تاسو اخیری امت یې. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، تاسو اخیری امت یې. ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل یا ابا ذر اول الرسل آدم واخرهم محمد. چې ابو ذر په دې خبره ځان پوي کا چې دا ټول نه اول نبی دا حضرت آدم علیه السلام او دا ټول نه اخیری نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نے. قران کریم کې بشمار آیاتونه، ډیر آیاتونه او دا شانته احادیث متواتره کې ډیر احادیث دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې ذکر شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخیری نبی دی، بل نبی دنیا ته راتګ والا نشتا. احادیث متواتر ګوره قران باندې خو مونږ تاسو پوهیږو چې قران د الله کتاب دی او د الله کتاب د یو حرف نه انکار کول څه شی دی، په دې سره سړی کافر کیږي. احادیث متواتره د مرګ د کلو کې نه، اصول خیال ساتئ. احادیث متواتره مطلب دا دی حدیث په درې قسمه باندې دي. یو ته ویل کېږي حدیث متواتر، یو خبر مشهور او یو خبر واحده. خبر متواتر یا حدیث متواتر زما عزتمندو یاد ساتئ د حدیث متواتر دا داسې حکم دی لکه څنګه د قران حکم دی. څنګه د قران نه انکار کول سړی کافر کیږي، نو حدیث متواتر او نه انکار کولم سکیږي سړی کافر کیږي. نو په حدیث متواتر او صد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ثابت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اخیری نبی دی، بل نبی دنیا ته راتګ والا نشتا. دنیا کې به مختلف فتنې راوچتېږي، هغه د حکومت په سطح باندې فتنې وي او هغه د مالدار خلکو په شکل باندې فتنې وي او هغه د زورور خلکو په شکل فتنې وي او هغه د بدمعشانو په شکل فتنې وي. نو زما عزتمندو یاد ساتئ الله رب العزت به عمدې دین ته ترقی ورکړي. چاته به ترقی ورکړي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس حفاظت دا به څوک کوي؟ الله به کوي. دا به څوک کوي؟ الله به کوي. نو زما دا کومې خبرې دي په دې باندې خپل ایمان او یقین دا ګوري مضبوط کړي. فتنې به مختلف سرونه راوچتای کدا هر شکل کې د دې خلکو مرګرتیا سو کوي، خودی ته کامیابی نشتا او الله به ان شاء الله کلم دې ته کامیابی نور کوي. علماء کرامو په دې خبره باندې دا فتواجات دي چې د کوم سړی په زړه کې دا خبره راغله، دا خبره پیوسته شو په زړه کې،
چې پیغمبر علی السلام نه پس بل نبی نعوذ بالله راتګ والا دی نو دا سړی د اسلام نه شو خارج شو ختم شو. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا فتوا وا یک څوک ته دا وای چې نعوذ بالله ز نبی ما او تا ورته صرف دا خبرو کې چې تاسو سره په دې خبره څه دلیل دی دا سړیم کافر شو. د خبر تم سوچ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ فرمایي ک څوک ته وای ز نبی نعوذ بالله او تا ورته وای چې تاسو سره په دې خبره څه دلیل دی دغه دلیل ته نه وخت تاسان کافر کو دلیل ضرورت نشتا. دلایل خو په دې باندې دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پس بل نبی نشتا نو ته ولې داسې دلیل په دې باندې غواړي. دلیل خدا غشي ضرورت وی چې کم شي سو بنیاد خو وی کړه اوس یو شی بنیاد نشته ته دلیل په څه باندې غواړي. دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ دا فتوا ده. حضور صلی الله علیه وسلم په آخري زمانہ کې د دنیا نه تګ دې ټیم کې یو فتنه وروته د اسود عنسی په شکل کې. اسود عنسی د نجرانو او نجران کې بیا د خپل کسان برابر کو او د په یمن باندې چې کوم د حمله وکا یمن ټول قبضه کو او د نبوت داوا وکا او د خپل ډیر غټ د جادوګری او خپل مرګري تیار کو غټه جادوګری پیز د کړي وکاهنو دا کوډه موډي په دې کې ډیر ماهر او کم مرګري چې ورسره واغم غټ غټ جادوګران ورسره نو خلک وی چې کم دې په دې باندې دوکا کول او خلکو ته دا وی نعوذ بالله چې زم نبی ما د اسود عنسی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د چکل پته ولګیدا چې دا سه یو کسرا وته ده نو فورن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فتوا جاری کا چې دې قتل کې ختمه کړي د ژوند دا نور نه ده پکا. دغه شانته د دنه پس یو بل فتنه مراوت وش خو هغه ټیم کې وروته دا فتنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دنیا نه لاړو په دې ان قریب وختو کې مسیلمه کذاب. دا مسیلمه کذاب د پیغمبر علی السلام په دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مسجد نبوی ته راغلو سره د ټولو د خاندان چې کومو قبیله حنفیه کده سنومیو هغه ټول خاندان د ځان سره راوسته او ډیر غټ خاندان یو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کېناستو او ورته وی چې زه مسلمانېږم. نو پیغمبر علیه السلام ورته وی ټیک ده خسته خبره ده مسلمان ش همون خدا خواړو چې خلک مسلمانان شي. نو خبرې کېدې نو دو ورته دا خبرو کده مسلمه کذاب چې ما په دې نبوت کار کې ما ځان سره شریک کا نعوذ بالله یا ورته وی چې خاکه په دې کار کې مې شریک نه نو کم اس کم دومره وکا چې د خپل ژوند نه پس ما خپل خلیفہ جوړګا. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نږدې داسې یو د کجوري یو دونه وړو کې غونته یو ډکه پروت د کجوري ډکه نه بلکې یو څنګه غونته. نو پیغمبر علیه السلام دا څنګه دا سره واخسته ورته دا سیونی وا ایته خدا خبره کې کنه په دې امر کې دا کوم خبره چې ته کې چې ما ته په نبوت کار کې یا ما خپل خلیفہ جوړ کا اې د دې څنګه برابر حیثیت درکول ته زم تیار نه یم. د دې څنګه حیثیت د دې درکول ته هم په دې امر کې ته تیار نه یم ته خلا دا خبره. نبی علماء لیکي چې د هغه بیت اسلام منکم مسلمان نشو دی او دې څه شي لاړو دي. نو دی وجنا فتنه مختلف وختونو کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې فتنه بروز خو فتنو نه به متاثر کېږي نه فتنو نه به متاثر کېږي نه چې دا ور پلان کې وروته ډنګړې وروته بلکې ځان زړه به مضبوطه وي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې زمونږ دا جګر قربان نشي بدن زمونږ ته قربان زمون بچی ته قربان زمون بیان ته قربان پچا باندې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بده عقیده ځان دا مضبوطه سات اې دې ټیم ک
کدا څه خبر راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زموږ سرونه ته قربان زموږ دا کوپړې ته نه قربان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت نه علاوه چې دا غي عزت او ناموس محفوظ نه نو بیا د ژوند به سفید وي زما عزت مند خو بهر حال فتنه به مختلف روزي او تبسکه دا غیبا مقابله کې او تب خلق ته د اغي بقاعده دا وینا کې چې ګوره په دې ټیم کې تخپل عقیده سکاوه مضبوطه ساته ګوره دې کې ډېر عجیب عجیب فتاوی دي فتاوی علمگیری لیکلي دي یک یو سړی ته دا خبره معلومه نه وي چې محمد صلی الله علیه وسلم دا اخیری نبی مرګری لک کولو کې نه خیر کولو کې نه بر چتم خطه شي आवाज دي فتاوی علمگیری کې لیکلي دي چې یو سړی ته کچره دا خبره معلومه نه وي چې محمد صلی الله علیه وسلم دا اخیری نبی دی دا مسلمان نه دی دا څه شي نه دی مسلمان نه دی دا خبره د مسلې ته سوچ کوي دا زده کوي او که یو سړی دا وایي چې زه رسول یم خو معنی دا نه وي چې دې ځان ته نبی او رسول وایي بلکې مطلب یې نه دا وي چې زه پیغام رسول والا یم څه شی یم رسول مطلب دې پیغام پہنچانے والا صرف دا خبره په دې بنیاد سره وکړه چې زه یو زنه بل د پیغام رسول والا یم او د ځان ته سوې رسول یم په دې خبرم دې کافر شو د دون نازکه مسره ده الله دې حفاظت وکړي فرمای چې کوم سړی د نبوت داوا وکړي یو کس ته د نبوت داوا وکړه او یا چې کوم دی چې چا د نبوت داوا کړی دا د دې تصدیق چا وکړو یو سړی دوه خبرې دي یو سړی د نبوت داوا وکړه دا خو ظاهره خبره ده چې دا کافر شو اوس یو سړی داسې دی بعض خلک را پاسې ده او د دې سیو کو د دې داوا کوون کی تصدیق وکړو چیرې دې خو بس خبره کوي او دا په حق ده نو علما لیکي چې دا مرتد شو کافر شو دی وجنا اسود عنسی چې کوم قوم دا ټول کافر او مرتد چې چا د تصدیق کړو په قوم کې مسیلمه کذاب چې داغه پس کم د پیروي کوون کې او دا ټول څه شو د اسلام نه خارج شو نو د دې شی به ګورې ډېر خیال ساتئ په دې وخت کې چې څوک د قادیانانو او د داسې مردار خلکو ګورې دې سره دوستی کوي او د دې خلکو ګورې داوی او هغه کوي مهرباني وکړي ګوره دینه یو طرف ته شي قسم دې د ایمان نه بخلاص کاغذ سیاسی بس اشارتن پوي شي که سیاسی حل زلو سره وي او که هر څه سره وي الحمدلله زموږ د پاکستان دا په سبا باندې جوړ شوی دی لا اله الا الله محمد رسول الله والله العظیم کچره پدې کې د دې مقصد د لا اله الا الله محمد رسول الله مقصد باندې جوړ شوی دی او دا مقصد پدې کې بحال شو د دنیا یو طاقت به ان شاء الله دې ته نشي کېد او الله دې نه کې الله دې نه کې کچره د دې مقصد حفاظت اون شو زما عزت مند نو یاد ساتئ د ډیر د الله طرفه عذابونو خطر ده په مونږ باندې نو مهرباني وکړئ چې څوک قادیانی وي د قادیانان نزان یو طرف ته کوي د قادیانانو کم شیزونه دي د دې کم بوتل دي مثال کم سټیپلیزر دي یونیورسل بنوم باندې دي غالبا او دا شانتی نور خدي کې بعضی مرګري زمونږ داسې دي زمونږ مسلمانان هغه بس سټیپلیزر جوړ کې او دا شی سامان جوړ کې نو د یونیورسل دا چاپی جوړی کړی دی او دا په ولګي بر ته د مردارو دی پلیتو خلکو چې کم د چاپی په دی باندې لګي دومره ته د ایمان نه کمزورې قطعا ګورې دا چاپی ملګوي د دین نفرت شروع کوي ګوریات ساتي د دې سر رښتې کول
خور لور دی ورکا دا ټول عمر په زنا کې بلګیا وي رشتہ چا سره کې تپوس کوا تحقیق کوا چې دا مسلمان دی او کا کافر دی بل دا دونه خطرناک فتنه ده د قدیانت چې د دې پته نه لګي تا ته کلم دانه وي قدیانه سره چې زه قدیانه یم تا سره به منظم کې دي ته دا د خپل طرف دا چې کم دی خبرې ملو شوې دي چې تاسو بس کوي چې چرته مسلمان سره ملاويږي حج تم ور سره ځي عمرې تم ور سره ځي او بسرور څه طریقې سره سو کوي تاسو دې راړوي په مختلفو طریقو سره غلط خبرې درته جوړي په غلط تصور سره چې کم دی تا ته خبرې مخې ته کوي لکه تا ته بکله کله دام وي چې مړه ګوره داسې دي پیسو د دې کاته پیسہ او جینې د دې دغه هربه ډېره زیاته ده د خلکو او دغه شی چې کم د دې مخکې کوي په دې باندې خلک تباہ کوي او تا ته دام وي چې ډېر دی مجبوره کې آخر کې درته دا وي چې داسې کار وکړه چې زمان نه مني ممنه چې زمان نه مني ممنه خودم روکا چې نن شپې ته استخاره وکړه سوکا استخاره وکړه او تا ورته کدا خبرو کې زه ټیک د بس استخاره به وکم لا اړ ځان دې تباہ او برباد شک کې دي ځان غرزو اغه دا غواړي چې د دې ایمان او دې ایمان موږ څه طریقې سره داسې خبرې ورته وګو چې کمزوري نو ګوري د دې خبرو ډیر خیال کوي څوک رښتې در تراشي تا نه خور او لور غواړي تور پسې مکمل تحقیق کاوه او تاسو ته پته ده کنه چې دا قدیانان د دې یو چې کوم غټ خنزیر دی په لندن کې دی غټ پټګي والے او سپینه ګیرا لیدلې به می چرته دا سوشل میډیا باندې ډېر راځي اسپه نو دې سپیچ کما شکل وګورئ کنه الله دې هلاک او تباہ کی تک سپین پټګي او قسم دې دا سپینه ګیرا مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه چې کله په اسمبلی کې نو دی باندې د کفر فتوا لګیدا الله دې د بټو قبر د نور نه ډکې بس هر څنګه سره قسم دې د ډیر ناشنا کار کړو کې دې شي د دې پوج الله بخلې وي بټو صاحب نو مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ناس تو اخنزیر سره مو هغه ټیم کې مرزا غلام احمد نه دا بل هغه ټیم کې چې دیو مرزا مسرور نو دای اټم کې مشارو د قدیانان نو دې چې کله اسمبلی ته راتلو نو دا وزیران ټول ناستو نو بټوم چې کوم نه بټو خو تعلیم یافته سړی او دین ور سره نو دین باندې خو نه پوي نو دا مرزا مسرور خنزیر چې کوم دی را روان دی او تر غټ دیزي پورې دا کپڑے اچولې دي غټ پټګي لاس کې تسبیح نیولې دي تسبیح نیولې ده او داسې عجیب انداز کې ګیره او دا شکل او صورت اوه نو بټو چې کوم دی ورته دا خبره کوي مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ته ہے مفتی محمود آپ اس سفید ریش اور اس بزرگ ہستی پر آپ کفر کا فتوا لگا رہے ہیں ادا سمره یو عجیب انسان دی شکل او صورت خود منافقان او ډیر عجیب د باز مفتی سے ورته چودرهګه چې دې کله کیږي کرا او زور سره بحث شروع کوم ته به امنه چې دا کافر دی نو بیا هم دغه شانتي وشوه هغه خبره ټول مخه تراغه د دې ډیر عجیب عجیب کرتوت چې کله دی په آئین کې لیکل کېده چې دا کافر دی او باقاعده نوم د اولی کله شو په آئین کې نو دا نن سبا خلق د فتنو د پاره او د حرامیتوب د پاره ډیر عجیب عجیب کرتوت کوي خو علما دي نو دا بټو په حکومت کې هغه ټیم کې پته نه لګي چې څنګه سړی خو دیندار غونته شمارل کېدو که څه شی و داسې یو منافقو هغه مفتی محمود صاحب رحمت الله ګوره دی چال دا ګوره د دونه حرامیان دي ورته وی چې مفتی صاحب چې ګوره د پاکستان آئین چې دا کم صفحات دا ډېرې پاکیزه او ډېرې پاکې دي ته مهرباني دا وکړه چې د پاکیزه پاکو کې د دې سپینو مراواله د خبرې تم سوچته دا په مینس کې ښکارا خبرې خود د په دشمنی کې د خو مینس کې مرګرتیا خبرې دي
چې دې کې د نوم دا کم ترتیب دی مره ولا صرف دا پکې ولګه چې دا د دې آئین مطابق دا چې کم دی کافر دی بس دا سی ولیکا. مفتی محمود صاحب رحمت الله ورته څومره علماء دیوبند ناشنا خلک دی ورته سوی چې ستاسو د پاکستان د آئین د صفحات ډیر پاک دی که قران پاک ډیر پاک دی چې قران پاک ډیر پاک دی چې په قران کې د شیطان او د فرعون نوم نه راغلی قران پاک کې د فرعون او د شیطان چې د ډیر مردار هغه دین مردار او عام مردار او هغه شیطان خو ټول نه خنزیر سره پیرسته دا غنوم پکې دي نو د خنزیر وګوره انم پکې نو بټو سه بیا ورته وای دا پلان کې ته چې ستاد آرامي توبونه نه چلیږي یا علماء دیوبند مخې ته دا دوکي او د آرامي توبره دا نه چلیږي. نو زما عزتمندو اوسم لکه زم په دې حکومت کې وسوي چې دې ته به یو اقلیت ورکو دې اقلیت پر بیا ورستو ډېری مسلې دي دې ته بیا وزارت ملوش دې ته بیا چې کم دې کورسي ورکول کېږي او دې الله بس کل عام دې ته به اجازه ملوش تاسو منځونه کوي جمعهتونه کولو کوي اذانونو ایجاد د پاکستان آئین مطابق دی باندې مکمل پابندی ده. نو دی وجه زما عزت مند دانن کمی خبره ګوره په دې مسله باندې لوی لوی صحابه کرام یو جنگ شوه دی په ټولو جنگونو کې سکم 300 کسان د پیغمبر علی السلام په دور کې جنگونه چې کم شوی دي سکم 300 صحابه کرام چې کم د شهیدان شوی دي او چې کله مسلمه کذاب سره جګړه وشوه په هغه جګړه کې تاسو ته پته شته 1200 کا څومره تعداد خي چې دا شهید شوی دی او په دې کې 900 عالمان حافظان چې کم د شهیدان شوی دي په دې یو جنگ کې. دا حبیب رضی الله عنه دی ورته مخې ته راغلی او ورته ویلي و چې ته زما د نبوت اقرار وکړه ته دا معنی ورته وی چې ته دا معنی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله نبی او رسول دی دا ورته بالکل دا منم. صحابه کرام دا سې عجیب خلک وو ایاو دا منم به چې کله هغه ورته وی چې ته دا خبره معنی چې زه هم د الله رسول و نبی ام نعوذ بالله زما غوونه کار نه کوي حبیب رضی الله بس ورته وی زما غوونه کار نه کوي زه کونیم په دې غوونه باندې بیا به ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی چې آو د کې شک نشتا بیا به چې د خپل ځان به ورته کوي زما غوونه کار نه کوي تر دې پورې په دې خبره باندې د بدن ټول جسم کم اجزا دي دته نه بیل بیل چې کوم د لاس ته نه کټ کو بل لاس ته نه کټ کو خپې ته نه کټه کا مخ او پوز او وګونه دته کټ کو ځان شهید کو خدا خبره ور سره اون منله یو عزبه ته نه جدا کول صحابه کرام داسې قرباني کړي او زمونږ راش پدې باندې هم چې کوم دي بعض خلک پدې باندې دفاع وکړي د خپل مشر سیاست یو طرف ته خو ایمان ګوري ایمان نه ځان خلاص نه کوي ګور ډېر احتیاط کول پکار دي. نو نن ان شاء الله زموږ په هر مسجد کې په ټول پاکستان کې به ان شاء الله هم په دې موضوع باندې چې کوم د خبرې شي وي نو مهرباني دا وکړئ د دې په باره کې ډېر احتیاط وکړئ خپل ځان د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح غلام جوړ کړئ او بل ان شاء الله زموږ د مرګري دي زموږ د دې خپل د دې باره کې یو کمیټي ده د ختم نبوت باره کې نو هغه د لپاره کم مرګري مثال ماهانه یو 500 روپے ورکول شي په دې باندې زموږ د دې د لپاره منډي ترړې دي یا 100 روپے ورکول شي نو مهرباني وکړئ زموږ سره واجد صاحب دی په دې کې د سیکریټري دی زموږ نو دې ته تاسو دا چاندا خیر د ماهانه ورکوي 500 روپے دی ولی 100 روپے دی ولی نوي نو دا په دې کې راځي د ختم نبوت د حفاظت د لپاره منډي ترړې رسالې چاپ کیږي د لپاره د حفاظت د لپاره منډي ترړې کیږي په مختلفو طریقو سره کیږي نو هر مسلمان دا ګور زموږ د ایمان ګوري خبرې دي د پیغمبر علی السلام د ختم نبوت حفاظت دا څه شی دی دا د ایمان ګوري خبرې دي نو دی وجنه مهرباني دا وکي په دې مهم کې تاسو موږ سره خامخا شرکت کوئ هر میاشت 50 وی شلوي دیر شوي سلوي څومره وس الله درکې واجد سپ تور کوي ابي جمع کوي ان شاء الله او دا په دې مت کې لګي الله رب العزت موږ تاسو عمل کول تو فکر نصیب کې نن می دا خبر درته زکو کدا خبر ډیره اهم او مقصودی خبره فتنه به مخته مختلف راځي ختنه
اثر ما اخلي بس د دې خلکو نه یو قسم بایکاټ کوي او یو طرف ته کېږي ان شاء الله. الله رب العزت دې زموږ استادو حفاظت وکړي او الله رب العزت دې زموږ استادو د ایمانونو حفاظت وکړي. الله رب العزت دا بلاګانې دا وباګانې دا ټول ختم کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و